اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ قریش مکیہ و آیاتها 40 دا سورۃ قریش تا مکی سورۃ تا په هجرت نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نه مخشر نازل دا په 10 آیاتونه دي د ټول سورۃ تا سورۃ قریش ازکه وی چې اول اول ټکی الاله فی قریش غلیدا بشه قریش دا تصغیر دا وړي کې ته وی کرش غټ کاب قریش وړي کای کاب میشتوس پښتې شي قریش وی ته وی خو قریش نه د غلط قریش ته دغه په دا صورت کې الله پاک په اهل مکه باندې خصوصا دوی نعمت ذکر کو او د دوی سفرې ذکر کو چوال بدای سفر کړو په ژمي شي یمن ته یمن به ګرمو لکه دولته غلجی افغانستان ته دریمي او د هرنګې پویری شي بدای سفر کړلو آب د شام ته کړو تجارت ته پوراو شام سیډیاو بیا الله پاک په قریش باندې دوه نعمتونه وکړو لوی نعمتونه چې یو نعمت امن او د استقرار ده او بل نعمت د غنا او د یسار د ودنولي ده امن په ټول د نیوشي چې وی به ټول مخلوقات خصوصا انسانون انتهی کړی ژوندین ته راوي چې کله امن نوي ایس شي خواندیا نوي بیا الله پاک دیتا امن یاور کړو او سره د امن الله پاک دیتا غنا دولت یاور کړو ځکه الله پاک حواله ورکوي فلیعبدوا رب هذا البيت الله ته وی چې د کیر چشتن د بیت الله شریف چې کیم رب د هغه عبادت ته کو ځکه الذي اطعمهم من جوع دیتا الوجه نه خورکینه ورکولین دی ډیر الوجه تند بتر شي او بلا بنیادی خبره و امنهم من خوف دیتا د ویرنه امن ور کړایو او دا میوه ته کې ور کول او دا امن ور کول دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه مخشب اولم يروا ان جعلنا حرما امنا نا دی ته نه کسي چې میش حرم شریف د امن سبب ذریعہ جوړ کړی دي و يتخطف الناس من حولهم او د بیت الله شریف نه چاپ چپیره چې سمره خلک وي به ټول تشتدل ان خلک به اغوا کول بیا ابراهیم علیه السلام دعا ته وکړه رب اجعل هذا بلدا آمنا یا الله دا شهر د مکه مکرمه دا د امن شهر جوړ کې او بیا به دوم برکت ال ورزقه من الثمرات خدا دې تا قسم میوه ته کیا ور کوي بیا ځکه الله ته وی چې مو تر خپل پتوس باندې نعمتینا دي د مول دولت نعمت یا شپر مون مدیر کړی دا او توس ته مو امن یاد ورکړ بیا توس یا لشکي حیا غیرات در سیړ گئی د مو د بیت الله یعنی د مو عبادت کوي الله فرمای لإلاف قریش عادت قریش إلافهم چې عادت دیو سره دی عادت رحلت الشتاء سفر د ژمي و صيف دی ویړي یعنی په ژمي شي یمن ته تلل او په ویړي شي شام ته تلل دا دی بهرحال مستقل عادت و مشابه دی تجارت ته پورا یو بل زی ته تلل حال کې به بهرحال دی په براشه ویل چې یاره دا ډیر ښه خلک دي هؤلاء جیران بیت الله دا د بیت الله شریف ګاونډیون دي وسکان حرمه او د حرم شریف اسیدین کې خلق دي وهم اهل الله دی علی اهل لانهم زکه چې دی پورا دی ولات الکعبه دی والیون متصرفین د کعبه مبارکی دي فلا تؤذوهم ولا تظلمهم خلق بیو بل د اعلان سره کړی چې دی ته zarar یا مارسوي او دی سره ظلم زیتانه کوي او بیا بلا حولا ور کولا ولما اهلك الله اصحاب الفيل نا خدای پاک اصحاب الفيل نقل حالو د مخش سورات چې خبره تیر شو ورد کیدهم فی نحورهم دی چې کیم چاله ولو چې بیت الله شریف ختمول ویرانګول وی الله پاک دی ولار شي ختم کړل بیا د نیر خلک د مکه خلک چې کی موقعاتو عزت او اپینا دی په واش زیوت او بیا د هرنګ سمره عمره ملوک چې وی دی به ذات کړلو او دی ته منفعت تجارتینه به ډیر زیوت ورکول بیا الله ته وی چې مو پتوس بن دوه نعمتینه دي یو نعمت مال دا او بل نعمت امن دا بیا د دوه نعمتینه چې مو توس ته دیر کړل دی امن ولا او د مول ولای به توستا پکور دو فلیعبدوا چې د عبادت کو رب هذا البيت د رب د بیت الله شریف چې الله دا برحل د بت پرسی پریږ دی د وحدانیت غورا کو د لا عبادت شریکو ازک الله ته چې فلیعبدوا د عبادت کو زکه چې په دی بن الله نعمتینا وی بیا نعمت په مقابله شي بهر خلاله ته چې د مو عبادت تو شریکي زکه دی په دا شار شوی لا زرع فی ولا زرع نه کاروندې په شوی مکه مکرمه نه زویم یې په شی سدل پر حلاله پک دی بن مهرباني وکړه ټول د نیو د اتحاد شوی
الذي اغذات اطعمهم چې دوی ته خوراک ورکړی دا من جوع د الوجه نه سختې وچکولۍ به په دوی باندې تېرې شولې اوه کولا درې کولا دا سوی چې سرمنې به یې خوړلې وآمنهم الله پاک دوی ته امن ورکړی دا من خوف د ویرې نه بهرحال دوی به مخ خال کې تنګول او خال کې به قسم تکلیف مصیباتو ته رسولو کله چې ابراهیم علیه السلام دعوه ته وکړه الله پاک د ټولې خال کې زړه نه دوی طرف ته ورواړول لإلاف قریش عادت قریش ایلاف عادت دی رحلت الشتاء سفر په ژمي شه و صيف او په ویډي شه شام و یمن ته تاګ فلیعبدوا دی د عبادت کو رب هذا البيت د رب د دغه بیت الله شریف الذي اغذت اطعمهم چې دی ته خوراک ورکړی دا من جوع عند الوجنا وآمنهم دی ته امن ورکړی دا من خوف دی ویرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک تا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اعطیت امتی 5 خصال نمو مطالعہ پاک 15 خصلتین ورکړي دي په رمضان شه لم تعطهن امه قبلهم دینه مخشي سمره امتیون تر شوی دي هغه ته خدای پاک دا خصلتین عادتین نه ورکړي اول دا خلوف فم صائم اطيب عند الله مريح المسك ایریشادور د خلی بدبوئی الله پاک ته په مشک نه ډیر ازیو ته ورقیمتي دو ا دې وجنه امام شفیع صاحب رحم الله وی چې مسواک پنوای میجوي چې نه واره شي مسواک ای سبا د خبرانو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله وی چې هغه نه د خلی بدبوئی نه معده ولا بدبوئی مرادو مسواک سبوی کا وگاوی کتون وی کو چې مشای ولا شي امام شفیع صاحب رحم الله خپل مسلک ته بل خبره وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا د پرشمینه ونسا ایوگا د رجموتی پر دیتا ټول کابون په سمندرې په دریبه شه مغفرت دا وې دا چې خدای دې خلک ګناي نه معاف او بل ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ولا پاک دیتا هار اورز د وینځ د غلامونو په وجه سره خپل جنات خشلیوي ثم يقول بیا يوشك عبادي الصالحون امونیک بنګون دا نشديدي ايلكو عنهم المعونه چې د زون خپل مشقت وګرځوي ټول نیک خلق چې وی بهر فلسطین بیت المقدس شاکشنی اعتکاف ته پورا پونره د نیشو خود یاکشنی بیا نیک خلق بهر په رمضان رضا شه خصوصي عبادت ته توجه ډیر ورکو ويسير اليك دای به ټول تو تر دریمي وتصفد فيه مرض الشياطين اثر کرشي شیطانون په داسې باندې وترل شي فلا يخلص فيه الا ما كانوا يخلصون اليه من في غيره بهر کیم غړ ګناینا چې رژینا مسوا په نیر میاشت شه بکرل رژی دی واجنا هغه ټول شیطانون سرکشي باندې وترل شي کیدون بیا دی هغه ګناینا نشي کړلای ويغفر لهم في آخر ليلة په اخري شپه د رمضان شه ټول کسونه ته مؤمنین تعالی مغفرت کو بخښنه وته کیله یا رسول الله چا ته چود الله رسول احیا ليله القدر دا په ليله القدر شي د مغفرت د بخښنه قال دوم برکته چې لا نا ولكن العامل بشك عامل کور کړین کوي مزدور انما يوفى اجره اذا قضى عمله مزدور چې کله خپل مزدوره ختم کو 4 ختم کو بیا ورځ په اخیری احساس دته اغا کیم سړی چې 4 پوند کړی مزدوره خمخاور کوي مسلمون یا بهرحال رې ونیولې ان شاء الله سبب اعتکاف یا ټول ملګری دا کوشش کو کړي شه دینایا چې میشتو سره الله د دین د اوچتولي د پر اعتکاف یا وکي او خصوصا نیک خلک ته میشتو په اعتکاف شه ډېر لوی دعوه کی آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.